بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا چې د صحیح قوانین موږ شروع کړو کنه، نو په هغه کې موږ تقریبا 20 وي 21 قوانین وي. نن پای کې 22 نمبر قانون دی چې دا وایو، نو بیا به لکه ثلاثي مجرد او بابونه بخلا شي قوانین، یا به د ثلاثي مزید یو څو بابونه دي دي باب افتعال یو څو قاعده مو بیا به ختم شي ان شاء الله. نو موږ لاولنې قاعده سو ویلو سو نمونه وای نمونه اولنه قاعده ضربات ولا قاعده بیان نمبر خلا کراوي تادیمه کوئی ضربنا نمبر 1 او ضربنا نمبر 2 بیا سلورما ضربت بنزما واجب مجهول ولا شبغما مضارع مجهول وما فاعل ولا او اتما اسم مفعول ولا قاعده بيانا هما ماضي 4 حرفي بیا قاعده مطرده ولا قاعده بیا مضارع ما قبل اخر ولا بیا ضرب مضارب ولا قاعده بیا بیان ضربات ولا قاعده بیا الف فاصل والا یا اسربنانی ولا قاعده تو ملےگی بولو عربی ولا قاعده بولو اسم ظرف ولا قاعده بیا امر حالت معلوم ولا قاعده مدد قاعده ولا قاعده بیا شرائف ولا قاعده او حلق العين ولا قاعده او ابايا ولا قاعده. وزن سبق کې مونږه وایو شمسی او قمریه، شمسیه او قمریه، شمسیه او قمریه. په څومره چې حروف تهجری یعنی حروف هجاری 29 حروف هجاری سوري 29 په دې کې دا الف ته دا خو پکې نشته، ځکه الف ته نه دا نه ویلېږي. واښوي کلام عربي کې نه استعمالي، چې په دې باندې حرکت راشي یا به ذکر راشي یا بیا حمزه صحیح حمزه. ندین علاوه چې دا څومره حروف دي دا په دوه قسم دي، 14 حروف دي دا شمسی دي او 14 حروف دي دا سری قمری. دا قمری حروف دا غي دا ابغي حجك وخف عقيم، دا به تجوید په کتابونو کې ویلي چې ابغي حجك وخف عقيم. دا 14 حروف دي، حمزه با غين حا جيم کاف واو خا فا عين قاف یا میم ہا. شمار کړئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. پوښوي دا سری دا قمری حروف سری قمری او شمسی حروف د نه علاوه دي. ها شمسی حروف څه خلاصه ده دا مجموعه در دي نه کنه، یا دې حروف سیوا د خوې الف با پرې کې راغی کنه، دویم تا سا جیم جیم په لپاره رښتیا دا وګڼي دي. دال یا دال را زا سین شین صاد قاف قاف عین 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 په رښتیا باندې دا څو ټول پوره شي وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ها یو بګی نه پاتې دی بلو لام او نون صحیح شو نه. دا 14 حروف دي دا شمسی دي او 14 چې دا سری قمری. د دې تاسو ته واسطه نه خبر وکم چې لکه کله د سپوږمۍ راوخی دي او د ستورو نه سره ښکاري کنه، د ستورو نه ښکاري او چې کله شمس راشي دا هر څه بیا پناهګي کنه، هر څه بیا ختمي. هغه څنګه چې نور راوخی دي د ستورو نه ختمي او د نور نه ختمي. نو دغه شانتي چې کله په حروف کې په الف لام باندې کله دا حروف شمسی باندې الف لام داخل شي نو غلام پکې بالکل ختمي دي، او چې په حروف قمریه باندې لام داخل شي نو بیا هغه باقی وي. پوه شئ. نو د دې کتاب کې دا قاعده لیکل او په کتاب کې قاعده مختصر لیکل. نو موږ وایو چې د دې قاعده 15 صورتونه دي. نمبر 1 دا دی چې کله الف لام تعریفي، الف لام تعریفي څه ته ویل کېږي؟ یعنی هغه الف لام چې په دې سره نکره سیس معرفه شوی، هغه نکره سیس پای سره څه شوی معرفه شوی، لکه اسم نکره ده، لکه شمس دا نکره ده، قمر دا نکره ده،
او طارق دانه کېره ده، نجم دانه کېره ده، ثاقب د کېره ده. خو چې کله په دې باندې الف لام راشي، دا الف لام ته څه وایي؟ الف لام تعریفي. څه ورته وایي؟ ځکه د دې الف لام په دې سره دغه نکره څه شو؟ معرفه شو. نو کله چې الف لام تعریفي په حروف شمسي باندې داخل شي، په څه باندې داخل شي؟ نو دغه لام تعریفي با د دغه حروف د جنس نه ګرځول او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي. لکه دغه لام تعریفي نه نه، لکه ګوره رحمان دی، سره رحمان. نو رحمان ته ګوره کوم حروف نه لري؟ شمسي نه لري. ها په دې باندې الف لام داخل شو. نه دا به څه نه ما الرحمن، بلکې لام په فرا سره بدل کو، درا فرا کې ادغام کو الرحمن. ها شمس ته شمس. خو چې په دې باندې دا ګوره شین د حروف شمسیه نه نه کنه، په دې باندې الف داخل شو. نو موږ څه الشمس د څه نه وایو چې الشمس. واو شو په دې باندې الطارق، طارق ته نو څه وایو؟ نو څنګه شو؟ کله چې الف لام تعریفي په حروف شمسی باندې داخل شي، په حروف شمسی باندې داخل شي، نو دا لام تعریفي د دې حروف د جنس نه ګرځول هم واجب دي او د جنس په جنس کې ادغام کول هم څه دي؟ واجب دي. په دې باندې پوه شئ؟ په دې باندې پوه شئ؟ دویمه الف لام تعریفي چې د حروف شمسی باندې داخل شي، نو د لام تعریفي د دې حروف د جنس نه ګرځول واجب او د جنس په جنس کې ادغام کول څه دي؟ واجب دي. دویمه دا چې دا الف لام تعریفي دی خو په دې حروف قمریه باندې داخل شو. څه باندې داخل شو؟ حروف قمریه باندې داخل شو. نو نه لام بدلول جایز دي او نه دا ادغام کول واجب دي. یعنی دغه لام چې الله به ویل کېږي ثابت وي، لکه القمر القمر. نو قاف په دې کې دی کنه، دې به حج کو وقف حقیم. واو شو به معنی؟ ها نو په دې کې په دې صورتونو کې وای البغي، الف لام په کې ویل کېږي. واو شو نه ادغام کېږي او نه تبدیلی کېږي. چې الف لام لو وقت به شي شوي الف لام تعریفي چې په حروف شمسي باندې داخل شي، نو د لام تعریفي د دې حروف د جنس نه ګرځول واجب او د جنس په جنس کې ادغام کول څه دي؟ واجب. او که چېرته د الف لام تعریفي په حروف قمري باندې داخل شو، نو بیا نه بدلول جایز دی او نه ادغام کول جایز دی. پوه شئ؟ درېیمه حصه دا ده چې کله الف لام غیر تعریفي، لام غیر تعریفي یعنی هغه لام چې تعریف لپاره نه وی راغلی، د تعریف لپاره نه وی راغلی او دا په حروف شمسي باندې داخل شو، نو بیا د لام تعریفي د دې حروف د جنس نه ګرځول جایز دي. سری جایز مطلب دا کدی وګرځو خیر دی او کدی ونه ګرځو خیر دی، او چې کله دی وګرځو نو بیا جنس په جنس کې نام کول واجب دي. لکه قل ربي له سره قل ربي. نو ګوره دلته دا لام غیر تعریفي دی کنه، ها لام غیر تعریفي دی او په دې حروف قمري په شمسي باندې داخل شو، نو ته څه کولای شي چې دا لام پرا سره بدل کی. واو شوي لام پرا سره بدل کی او کنه بدل جوم خیر دی. لکه قل ربي وې سوې قل ربي سوې قل ربي. او چې کله دا تا د دې جنس نه وګرځو نو بیا به ادغام کې واجب دی. لکه سو قل ربي سوې ده نه د قل ربي د مثال د دې ده بل سوالت سره بل سوال دا لام نو رسو شراره شې پنځمه یې سره دا پنځمه یې سره نو دا بیا ادغام نه واجب دی. بل سوالت ورې بل سوالت کې لام غیر تعریفي دی او په حروف شمسي باندې داخل شو، نو د سین کولای شي چې دا لام او سین په خپل ځای باندې وي ادغام ونه کې بل سوالت وي سوې بل سوالت. او کله سین کولای شي چې دا لام د دې جنس نه وګرځي دا جایز دی، او چې کله دا د دې جنس نه وګرځي نو بیا ادغام کول واجب دي. سوې بس سوالت سوې بس سوالت. واو شو به معنی؟ نو لام غیر تعریفي اوس په دې او پای کې څه فرق شو چې په لام تعریفي باندې کله د حروف لام تعریفي کله په حروف شمسي باندې داخل شو، نو بیا د لام تعریفي د حروف د جنس نه ګرځول واجب دي. سری او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي، ان باندې شي واجب دي. او چې لام غیر تعریفي او په حروف شمسي باندې داخل شو، نو بیا دغه ادغام کول جایز دي. ادغام کول سری دا بدلول جایز دي او ادغام کول واجب دي. بدلول جایز دي او ادغام کول واجب دي. او چې لام غیر تعریفي په حروف قمري باندې داخل شو، نو نه بیا ادغام جایز دی او نه بدلول جایز دی.
نه ادغام جایز دی نو سری لکه ته قل هو الله نو قل هو نو دا قل لام غیر تعریفي دی او په حروف قمري باندې داخل شو پوه شئ پنځمه حصہ دا دی چې کله لام غیر تعریفي او د دې نور سره راغله لام غیر تعریفي دی حروف نور سره راغله نو دا لام پرا سره بدلول او د رو پرا کې ادغام کول واجب دي قل ربي بنو بلکې سوایو قل ربي سوایو قل ربي پوه شئ معنی چې کله د لام غیر تعریفي نور سره راشي د لام غیر تعریفي نور سره راشي راشي نو د را پر د لام پر سره بدلول او د را پر کې ادغام کول څه واجب واشي لکه قل ربي ته موږ سوایو قل ربي اما تريني ما يوعد واشي معنی ها سوري سي شولې پنځه لاول خو حروف شمسي او قمري یادولې چې حروف شمسي او قمري کم دي نو قمري مجموعه سره دین علاوه چې کوم حروف دي نو شمسي لکه تا ث دال ذال ز را ز سين شين صاد ضاد واو او لام نون دا به شمسي حروف دي د دې قانون مایي چې پنځه یې دي یو یې ساده چې الف لام تعریفي چې کله په حروف شمسي باندې داخل شي نو دا لام تعریفي د دغه حروف شمسیه او د جنس نه ګرځول واجب او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي خو شوی لکه دا لام تعریفي به د دغه حرف د جنس نه وګرځو لام تعریفي په بدل حرف سره بدل کو او دویم دا دی چې لام تعریفي پرې حروف قمري باندې داخل شون نه بیا بدلول جایز دي او نه ادغام کول جایز دي خو شوی او چې لام غیر تعریفي دی په حروف شمسي باندې داخل شون د لام دغه حروف د جنس نه ګرځول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب خو شوی او چې لام غیر تعریفي په حروف قمري باندې داخل شو نو نه ادغام جایز دی او نه بدلول جایز او کلام غیر تعریفي پرا باندې داخل شو نو لام پرا سره بدلول او درا پرا کې ادغام کول واجب یاد بشله وای تاسو لاولنی سره لام تعریفي د دې نه مشهور کوو چې لام تعریفي په حروف شمسي باندې داخل شي یو ملګری وای یو وای ها دوړ واجب دي دوړ ها به مې څه داخل شي دغه نه بیا بدلول جایز دي او نه ادغام کول جایز دي بدلول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي یعنی مطلب دا کته ګرځي جو ګرځو کله ونه ګرځو هم خیر دی او دې د لام د بسین تر بل کو بیا په ادغام کې ادغام بیا واجب دی ها دا سلورم ایسا چې لام غیر تعریفي په حروف قمري باندې داخل شو نو نه بیا بدلول جایز دي او نه ادغام کول جایز دي ها چې کله لام غیر تعریفي په را باندې داخل شو لام را باندې بدلول او د دې صورت نه یو مثال چې دا مستثنا دی لکه کلا بل رانا اوس دلته بر رانا نه ویل کېږي ځکه چې بدی کې سکته واجب ده سبق واجب ده سکته څه ته ویل کېږي سا جاری لیکن خلا आवाज سوي بند وي خلا आवाज بند وي نه بل رانا نو دا به موږ له ادغام کوو چې کله یو ځای راغلی لږ وقف شو ها نو دا ځوان یو ځای رانغله دا امام حفص رحمت الله علیه باندې کې سکته واجب ده واجب باندې پوه شو تاسو ها شمس قمری والا قاعده وبینندل حروف قمری کم دي شمسی د دې علاوه کم دي سا دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون یاد بشي دا ورته دا صفه کوم بابا نو دا اوس دې نه دا ثلاثي مجردو فلاش والها اوس د باب افتعال يرسودي بیا ان شاء الله دا ختم شي ها اوس ما منګه چې کوم کارانونه ویلو نو نن سبق کې منګه څو نمبر تفاعل وایو باب تفاعل نو باب تفاعل د دې څه علامه ده
تلدي بماجي كي بنزو حروفي سو حروفي بنزو حروفي لكن تصرف عين كلمة بقي سنة كررنا أو دفاع كلمة مكة بقي كارا دفاع مكة فا كلمة مكة بتاعي وذ كي سمرم سيجي كنا بدي كي بدفاع كلمة مكة تارا كذي وشيء دفاع كلمة مكة بقي سنة كذي تا أو دهم سنة كي عين كلمة بقي مكررة نقول عين كلمة بتفو بابوني كي مكررة ولا لا يو باب التفعيل كي يو باب تفاعل كي او باب التفعيل كي او باب تفاعل کو سفر رخصو چې باب التفعيل كي په ماضي کې سلور حروفي او دفعه وخت پکې تا نه راغلي او باب التفاعل كي په ماضي کې پنځه حروفي او دفعه وخت پکې صحیح تا راغلي نو تاسو یو ګردان وکړئ دلته کې لیکل التکلم تكلم يتكلم تكلم فذاك متكلم ما تكلم ما تكلم لم يتكلم لم يتكلم لا يتكلم ويا كنا هذا أمر منه سانو جوړه يتكلم ګورم دا ځان به جوړول نشته لري ته ځان ته لګیږي کا تتكلم علامه مضارع میں حذف کړه ورستو متحرک پاتې ده اخر کې مساکین کم الامر منه تكلم لتتكلم ليتكلم تكلم لتتكلم تكلما لتتكلم والنهي عنه بس بدی باب تفاعل کی کم قوانین چلی گی باب تفاعل کی کم قوانین چلی گی یو لاولنا شروع کئی اولنا ماضی 4 حرفی نه ماضی 5 حرفی ده آی دایره متراده یو سره آی دایره متراده څنګه ده یو تا باندې یاد کول لکه موږ يتقبل يتقبلان يتقبلون تتقبل كانوا موږ تقبل تقبلان ویل شو او یو دیمه قاعده بګه مضارع ما قبل الاخر والا لکه مضارع کو ما قبل الاخر په نور کې مکسوري ولله تقبل يتقبل تقبلا يتقبل يتقبلان ما قبل الاخر او بل بګه تعلم ونعلم ولا تعلم ونعلم لکه موږ تتقبلوا تتقبلان واجب دي بني دا بګه څه بل کردان التجنب تجنب نیم موه دا شروع کړئ تجنب دا نیم تاسو یو نیم بل تجنب بچاوا بچاوا لا يتجنب لا يتجنب आवाज نشته الامر منه تجنب لتتجنب
متجنبان متجنبين. ها نور په پاکستان و دیولې گئی. وس التجنب سے فعل نہیں حاضر معلوم نہیں حاضر ځان ما جوړوا فکر ورته کوا نہیں حاضر معلوم. ها لا تتجنب التدبر سے فعل مضارع مثبت مجهول يتدبر يتدبران يتدبر يتدبر. التكلم اسم مفعول متكلمة متكلمتان متكلمتين. التعلم في فعل امر هذا المجهول مؤكد بانون تاكيد خفيفة. ها نون تاكيد خفيفة. تعلما تعلما تعلمون تعلمين. التعلم في فعل امر غير مجهول ليتعلم. مجهول مجهول ليتعلم ليتعلما. دا دې دغه چې کنه مثالو ناغه التصرف د دې التصرف نه صرف صغیر یو ملګری وای بیا دا بیا د پجم وای دا صرف صغیر پجم وای تصرف. والنهي عنه تصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف متصرف متصرفان متصرفين. وس پجما په یو کس پاسه یو د سر نوای ماضی معلوم. تصرف تصرف تصرفا تصرفوا تصرف تصرفت تصرفتا تصرفنا تصرفت تصرفات تصرفات تصرفوا تصرفت تصرفات تصرف سويتو بیا وای سرنا تصرف تصرفا تصرفوا تصرفت تصرفتا تصرفنا تصرفت تصرفتما تصرفتم تصرفتم تصرفتما تصرفتن تصرفت تصرفت. ما تصرف ما تصرفا ما تصرفوا ما تصرفت ما تصرفتا ما تصرفنا ما تصرفت ما تصرفتما ما تصرفت ما تصرفت ما تصرفتما ما تصرفت. زردر وای زردر وای زردر وای تصرفا تما تصرفتن. ما تصرف ما تصرفي پکې څه کوم در پراغه ما تصرفت ما تصرفنا ما تصرفتم ما تصرفت ما تصرفتما ما تصرفتمنا ما تصرفتم ما تصرفتم. تتصرفان تتصرفان اتصرف نتصرف زادر بل ما صحیح تتصرفان يتصرفنا. لا يتصرف لا يتصرفان لا يتصرفون لا تتصرف لا تتصرفان لا يتصرف لا تتصرف لا تتصرفان لا تتصرفون لا تتصرفين لا تتصرفان لا
لا تتصرفنا لا أتصرف ولا نتصرف دا بل بس هو نوري باون پای په دې کې څه نشته لږ څه پانی پکې چوال ها بل وای شابه مجاهد وای جهاد لم يتصرف شګه کچګه بیا وای د سرنا لم يتصرف درې وای ها لم تتصرف ها لم تتصرف نو لم تتصرف مجهول کا لم تصرفين نه لن يتصرف د دې په مخه دا ګرځونه دا چې څونه کوي دا دومره به څه فائدہ ده د دې ټولونه ها لا يتصرف وصاب ابو صرف کې لکه دا ټول اول صرف صغیر لیکل به د ټول نه صرف کبیر لیکل پای کې نو څه نشته او په دې کتاب کې تاسو د کټ ورډ لیکل چې د دې نه تاسو وایي او چې یو زده کو کنه ګوره دا عقل اولنی خبرې دي چې ما تاسو ویل لکه ماضی دې چوڑیږي مضارع دې چوڑیږي وسې حروف کې کمیږي زیاتیږي او بدلیږي را بدلیږي نور په څه طریقه کار بدل نشته ثقيله وایا لا يتصرفن لا يتصرفنان لا تتصرفن لا تتصرفان لا تتصرفن لا تتصرفن لا تتصرفان لا صرفنان لا صرفنا لا أتصرفن لا نتصرف ٹھیک شو ما شاء الله لا يتصرفن مجهول کا لا يتصرفن پاسه دا واجب کې خالص د سیناستی د سره باسینا نان لا تتصرفن لا تتصرفنان لا أتصرفن موجود هكا خفيفة يتصرفن يتصرفون يتصرفن يتصرفن يتصرفون رافين را والی به کې پېسته کم در پر غیر را مشغول کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ الامر منه صرف تصرف تصرفنان ٹھیک ہے ماشاءاللہ لتتصرف امر حاضر مجهول لتتصرفين لتتصرفان لتتصرفن لتتصرفن لتتصرفين لتتصرفان لتتصرفان سيغي ولي کہ ہوں كما سيغرت فكو كما داخو آساني بي لا يتجنبنا لا يتجنبنا لا يتفعلنا لا يتصرفنا ايه بدي قلولو دا ما چې تاسو وی کنه نو دا ټول به مثلی لا يتصرفنا لا يتصرفنا بیا او مثل به تصرف نه راو باسه ښا د دې حروف اصلي څه دي جیم نون با او د زائد برای نقل بابو زائد برای نقل بابو تا او سو عین کلمه مکرره نو بدی کې وسې تا او جیم د دې نه علاوه چې رسول دې دا وسې زائد برای اشتقاق سه اقسام کې فعل شش اقسام کې لازم مجنون فی ده هفت اقسام کې صحیح ده او با باسو
नहीं नहीं है नहीं नहीं गायब नाए गायब मालूम गर्दनों का ला यतजन्नबना सच कहा जो मानस गायब औ बदी की बाबो तफाउल और गायबी बगे ए बड़ी टूल में बताया हाँ भले से कम पगे तो उसका कराने आ हुए मनु टूले ने में वजह तजन्नबु लेकर तजन्नबु मा तो करे तजन्नबु तफाअलु वजह सरे تصرفوا وذكر بقدا حروف اصلي بقى خيا جيم نون با او زائد برای نقل بابو او زائد برای اشتقاقو نون وس بیا ذا سی اقسام کې فعل شش اقسام کې ثلاثي بدل فعل هفت اقسام کې صحیح ہے بحثو ها امر حاضر معلوم کی دا پیش سکے مضارع کو تتجنب راجی ماضی باخر کو مبنی پر فتح ہے تای زائده متورده ولا جوازی قانون بگی چلے دے تای زائده متورده ولا جوازی قانون بگی چلے دے اصل کے سو تتجنب وسطاو دا اصل ٹکے رہے گا نا اصل کے یہ اصل پر لیکن ہے کہ بولے گئے تجنب باصل کے سو تتجنب صيغه سلام واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر واحد مذکر واذكر ہے دا ماضی سے کنا لگا نا تجنبا چې په دې په اخر کې ضمیر راغلا او دا ماضی په اخر کې فتحي او امر څنګه نه چې بیا په دې په اخر کې سو نو مضارع دا نو مضارع خو لګا یتجنب او تتجنب راځي نه وایي چې په دې کې جواز قاعده چل رہا ہے واښو مې باندې ها بلو کم ټکا به ګرانې چې زه وایم ټول نه وایم ها تعلم کم ده تعلم متعلم ده هو وزن تفاعل تصرف عين لام ميم او زائد برای او لام زائد برای اشتقاق بگشته کم ده زائد برای اشتقاق بگی نشته ها بیا خوا سی اقسام فعل ده ځکه په تنوین راغلی کنه فعل باندې تنوین نه دي ها اسم ده ځکه په اخره کې تنوین راغلی شش اقسام کې ثلاثي مدین فعل هفت اقسام کې صحیح ده او 12 کې بحث ځانو جوړه اسم مفعول په شروع کې میم راځي تعلم يتعلم درېمه څه کوي تعلما مصدر ده دا سره مصدر ده چې مصدر ما ولیکو پس یې کې بیا فصل لیکم بابو تفاعل باب تفاعل انا تعلم څه شری مصدر ده سره یاد بشیرا سیګي بټولې ولي کوي ګردانو به شپږ ولي کوي یو بس په صغیر ولي کوي